درېمه مسله دا ده یو انسان رالو هغه نه تکبیرات زواید شوي 2 رکعاته واجب مز د اختر امام مستود ریدو نو اولنی رکعت کې تکبیرات زواید دونه وشو نو دا به اوس امام سره شریک شو نو سبا کې دي دا خو زواید تکبیرات خو واجب دي راګرځي به څنګه نو حکم دا دی چې کله امام سره شریک شو او امام ولاړو قرائت کولو په دې صورت کې د حکم دا دی چې الله اکبر د تحریمي دی وای مسکه د شریک شي او فورا د بیا درې زواید تکبیرات وکي الله اکبر لاس ته وسره اوچتای بیا د لاس ځوړندای بیا الله اکبر بیا الله اکبر چانه چې زواید تکبیرات شوي نو فورا به تکبیرات وکي باقی به بیا خاموشي د امام خیرت پوي یو مسله دویمه مسله کو چرته مقتدی رالو امام په رکوع کې قرائت هم ته شو تکبیرات زواید هم ته شو او دا بیا امام سره شامل شو نو کو چرته د یقین وی چې تکبیرات کولی شم پکې بیا امام سره رکوع کې شامل دي شم نو فورا د درې تکبیراتو کې بیا د رکوع کې شامل شي او کو دا یقین وی کو تکبیرات کوم نو رکوع را نکیږي امام روچتيږي نو بیا د امام سره فورا رکوع کې شامل شي او رکوع کې دي د تسبیحات په ځای باندې تکبیرات وکي الله اکبر الله اکبر الله اکبر لاسونه د بیان اوچته پر رکوع کې د بیان لاس نه اوچته بس درې تکبیرات وکي چې واجب عمل پوره شي دا دویمه مسله درېمه مسله دا ده کو یو مقتدی رالو او امام مکمل یو رکعت کړو په دویم رکعت باندې ولاړو نو خدانه ارس شوی دی نو دا به د امام سره په موس کې شریک شي دا دویم رکعت به د امام سره پوره وکي امام سلام وګرځي دا به بیا ودرېږي اول به قرائت وکي فاتحه بیا به یو سورت وسره وای هغه نه پس بیا درې زواید تکبیرات وکي او هغه نه پس بیا رکوع دو سجده اخیری قاعده به وکي او سلام به وګرځي اختر موز 2 رکعات دی او واجب موز دی چونکه پکال کې 2 پیر په مونږ او تاسو باندې راځي نو عموما علما کرام د دې